अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن الآدم لا يذكرون الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल शानुहु इंसान ता यू नियामत चिकू इरकड़े दे आ नियामत तस्कीनी कुलूब दा चे अज़ड़ो वाला सुकून वतीलिश औ दगा सुकून इंसान ता मिलवीगी पो दे अल्लाह जल शानुहु पो यादावलु सरा औ दे अल्लाह जल शानुहु पो तस्कीरी सरा लग सरंगे यू सड़े वलगी यो मछली आमदरंगी मिशे वगैरह मई रच उचत की और उबू ने रऊ बसी और मई उबू ना रबाहर कवलू लवजिना अहम मई तयु किस्मता बेसुकूनी मिलावशी आग बदन की तड़प पैदाइश और लग शांति वक्त नपस कुलेगा रूह हम खत्म शी जका मईद पारा पदी उबू की सुकून दा यू इत्मीनान दा अंदरेंगे अल्लाह जल शानुहु द इंसान ता सुकून इत्मीनान चिकुम नसीब करे दा दगा पदी जिक्रुल्लाह सरा दा और दे अल्लाह जल शानुहु प याद सरा इंसान ता सुकून मिलेगी। कदा इंसान वलगी और दगा मई उबूना रा बाहर तकी और दी सुनी पो तश्त की और दी सुनी वाला यू पलेट की कीक दवी लेकिन कल हम अगत सुकून मिलाव नहीं अंदरेंगी अल्लाह पाक दी जड़ो सुकून पैदा कवलो दी पराची दी जड़ की इत्मीनान पैदाशी सुकून पैदाशी और अल्लाह पाक दी जड़ता यू राहत वर की दी पारा उलमा फरमाई ची दी अल्लाह पाक याद बे जरूरी शेरी उलमा फरमाई ची दी अल्लाह जल शानुहु याद जिक्र मुख्तलिफ मानी दी कुरान की जिक्र इस्तेमाल शवदा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिक अल-यौम तुनसा। अल्लाह फरमाई चाची एराज़ को जमा कुरान ना फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। अल्लाह फरमाई दुनिया जिंदगी पर तंग करूं दुनिया जिंदगी में संग तंग हुई हर तरफ अब हर चीज बीसियार मौजूद हुई दुनिया वाला हर किस्म राहत पर मौजूद हुई
اسباب معاش او د زندگی ولا هر شی ته لپاره موجود وي لیکن زړه کې به سکون نه وي، اطمینان به نه وي، راحت به نه وي، چین به نه وي، دا وقار ول زړه ختم شي. او ونحشره یوم القیامت اعما، الله فرمایي چې قیامت پر ځای دا خلق زو وړاندو اوچت نظر بیکار نه کوي. قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا، اے الله تعالی مونږه وړاندو ولې اوچت کړلو حالانکه مونږه په دنیا کې نظر لګیدو، مونږه خبو قتل کولو، نن څه شو چې نن مونږه قتل نشو. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، وای چې ها بالکل اندشته خبره ده چې دنیا کې تا ته زما آیاتونه درغلیو او تا هغه هیر کړیو، نن څنګه ما هم ته هیر کړې. سورہ دی افسوس اور دی خسرت والا مقام بھی چې الله پاک وایي چې ته نن هیر کړې. الله دې موږ تاسو حفاظت فرمایي. دا ډیره دی خسرت والا خبره دی. وجنه کچې انسان چې د الله پاک دی وی نبی الله جل شانه دی انسان خیال ساتي. دی وجنه الله پاک خطاب دی ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے دی ایمان ول خلقو تاسو الله پاک ډیر کثرت سره او ډیر زیات یې دوی، بیا و تاسو زړونو ته سکون، اطمینان، راحت، چین دا و تاسو نصیب کی. دویمه معنا د ذکر ولا قرآن نه علاوه معنا چې دا هغه الله پاک یاد ده. لکه څنګه الله فرمایي چې اقم الصلاه لذکری، تاسو زما المنز قائم کوي، لذکری دما یاد لپاره، زما یاد لپاره تاسو الله پاک سکے دیغه المنز او مدرنګي منز په وخت متي دي اهتمام کوي او تاسو کوي. دیو جن حدیث مبارکه کې رضی چې کله بندا مای دوی نه دا غزي دوم پزړي کی کچري هغه د امام مجمع کې دی ما یاد کړی نزا غنه بهتر مجمع چې فرښتو مجمع دا اخی یاد کو. او کچري بندا ما طرف راتل کوي، الله فرمایي چې زما رحمت دی طرف په منډه ورزي. الله پاک انسان ته فرمایي فذكروني اذكركم، فذكروني اذكركم، ته زما یې دوا زبتای دو. اوس یا دولو نس مراد دی چې الله پاک مونږ ته وایي چې تاسو ما ادوي زب تاسو ادو. د دې مقصد څه ده؟ یعنی مطلب دادا چې کله ته د ما احکامات باندې عمل کوي بیا به زه د تا کارونه خپل په خپل جوړوم. لکه مونږه تاسو چې کله یو به دی بورډ افیسر وی افسر وی او هغه ته مونږ وایي یار جی مونږه بچی ایڈمیشن دا داخلا دا لہذا مونږه بچی په یاد کا مونږه د الفاظ وی کنه چې زمونږه بچی یاد وستا. اې دې مقصد دا نه دا چې مونږه دا وته چې کله کوم کې ایڈمیشن کی اخته کې تزدیمان ایما زوینو ما اخلا چې یاره فلان فلان فلانای فلانای فلانای، دا مقصد نه وی، بلکې مقصد دا وی چې کله کوم کې ایڈمیشن داخلي کی اخته کې زما یاد وستا، ما بچی یاد وستا، یعنی مطلب هغه ایڈمیشن ورک هغه ته داخلا ورک دغه ایما کار ته وکا، دا مقصد وی نه اندرنګ. الله پاک مونږ ته هم دا فرمایي چې تاسو مو فذكروني ما یاد وسته، زما احکامات باندې تاسو عمل وکي، اذكركم زب تاسو یاد وستم، مطلب دی چې زب تاسو کو نه خپل په خپل جوړ کوم. دا مقصد یعنی صرف دانا چې موږ وایو چې فلانای او فلانای، یا موږ وایو چې فذكروني، الله پاک موږ ته وایي چې فذكروني ما یاد وسته، موږ وایو الله 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 وایو بس. او بیا الله پاک څنګه وایي چې فلانای 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 فلانای، داسې نه وایي، بلکې مقصد دا ده چې ته د الله پاک کارونه کوا او دی الله پاک یاد ستا، الله پاک وی تا کارونه خپل په خپل جوړوي. دا دی الله پاک څخه قانون دا چې کله ته الله ته خپل ځان حواله کی بیا الله پاک تا خپل ټول نظام مسخر وګرځي، کائنات عالم تا پر مسخر شي. دی وجنا په الله جل شانه کې خپل ځان شامل ګرځول، دی الله یاد کې خپل ځان څخه دا شامل ګرځول، دا بنیادی شی دی. شریط ایلشی فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے. دی اللہ پاک کو وجود کی چکل ځان منحدم کی ختم کی بیا به تا وجود مخترازی. مونږ تاسو ګورو کنه چې کله یو مچس وی مچس د مچس وړو که شانتی یو تیلې دی، هغه تیلې چې کله خپل سر ته ور ورکی کنه به ټول دنیا سيزوي. چې کله انسان په ځان باندې تیر کی او انسان څنګه د الله جل شانته دا وړو که شانتی ژوند د لک شانتی زندگی د لک شانتی وخت د الله ته حواله کی، به الله پاک ټول نظام ته حواله کی.
چې اوس تا مرضی ده څنګه د خوخي اسی وچنه حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ مون تاسو ته مخته چې کله اسلام نو راوړه حتی کې والد سے بودی تدایلو چې تا ته دی اوخانو د سرولو طریقه هم نه درځي یعنی مطلب دا ولی چې اسلام سره او دیانات سره او همدارنګه صدا ایمانیات سره د تعلق نه پاتې شي لیکن چې کله ایمانی قبول کړو او اسلامي قبول کړو او بیا نه بعد کې خپل ژوندونی الله ته حواله کړو نو بیا الله جل شانو پورا نظام دې ته څو ګرځولو حواله کړو ناس په سکوندا مسجد نبوي په ممبر دا یا سائر الجبل یا سائر الجبل आवाज کوي اے فلا اے ساریا اے لخکرا او بیا سکوندا کوي الجبلا الجبلا پہاڑ طرفا غر طرف متوجی شه ال طرف نه کفار رضی او ال طرف متوجی شه ال تنه سکوندا امداد حاصل کا الله پاک دا نظام ته بالکل مستخر کو خپل سترګو سره مليونو سفر او منځ کې دنیا آبادی موجوده لیکن څه دلته نه څکونه کسي فراست اتقوا فراست المؤمن دی وینه فرمایي چې تا دی مؤمن دی فراست نه وډر شه فانه ينظر بنور الله ځکه دا دی الله جل شانو په قتل سره قتل کوي بیا الله جل شانو انسان ته فراست نصیب کی انسان ته هغه قوت اندرونی ملاوي شي چې ظاهري سترګې هغه قتل نشي کوي نو دی وجنا فرمایي چې دی الله جل شانو په ذکر کې خپل ځان بالکل ختم کول او دی ختم کول څه مطلب دی دا مطلب نه دا چې شپه او ورځ څنګه ته څنګه بس الله 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 आवाज کوا نه ذکر مطلب دا الله یاد ساتل سحر ته وچت شولې تا الله یاد دا المنزج جمع سرا وکړلو الله دی یاد وساتل لک شانتی کې نستی ذکر اسکار دی وکړلو بیا څنګه الله یاد شولو او اشراق دی وکړو الله دی یاد کړو چاش دی وکړو الله دی یاد کړو مسبقین المنز دی وکړو الله دی یاد کړو تلاوت دی وکړو الله دی یاد کړو مزګر المنز دی وکړو الله دی یاد کړو مطلب دادا چې 24 غنټه ژوندون کې هر وخت دی الله جل شانو حکم او دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقې سره پورا کا بس دا څه دا الله یې دول دي یعنی مقصد دادا چې مونږ په هر آن هر غړي بس الله پاک یاد پاتې دا یو بنیادی شی دی د دې وجنا عزت من عزم دا کولو چې مونږ تاسو الله پاک طرف متوجي شو الله پاک الله طرف متوجي شو بس بیا الله پاک سوي موږ نظام خپل بروري او نفس او دی شرور او دی شیطان دی حفاظت دی پر هم اندغه یو طریقه ده دی وجنه کچری انسان دا غواړي چې ماته د نفس دی شي او همدارنګه دی شیطان دی شر او شرور نه ماته حفاظت میلاوي شي نو دا دی ذکر الله اهتمام دیو کی چلتے پھرتے ولاړوي ناستوي الماستوي کوم حالت کې هم وي الله پاک یاد ستا او الله پاک چې کله یاد وساتي او د دې آیا او دی وجنا د شیطان صدا اتانا بالکل یلذي وګرځي دیو نه حدیث مبارکه کې راځي چې کله انسان غافل وي دی الله جل شانو یاد نه نو شیطان صدا د دې په اوګي باندې پر برکینی او بیا خپل چونچ په ذری سره د زړه ته غفلت وګرځي کله وی خبره کې سوچونه ورولي کله بلې خبره کې سوچونه ورولي او په دې شنو کې لګیاوي او دا انسان صدا غافل وي او کچې دا انسان صدا الله پاک یاد شروع کی نو شیطان خپل چونچ اوچت کی او بس لاړ شي نو دی ونه فرمایي چې کچې دا غواړي چې زه د شیطان او د نفس د شر نه حفاظت ما ملاوي شي نو دی ذکر الله اهتمام فرمایي نن سبا زمانی کې تاسو ایوا بیماری مون تاسو ټول دنیا کې مشهور ده څه چاله یاره ډیپریشن دی ذهنی پریشان ایم ذهنی څکوندا ټینشن دا حالانکه د مسلمان شان خداو چې د ډیپریشن بیماری د مسلمان په شان کې سره روانه ډیپریشن دا غيو د لفظ دا خو د انګريز زمانه نه وجود کې راغله ده او همدارنګه هغه خلک چې کفریاتو کې کفر په حالاتو کې دي دا خو د دوی ژوندۍ ولا شی وو لیکن نن مسلمان په جبه مدي څنګه ډیپریشن ولا आवाज اوچتيږي او دا وای چې ماته جی ډیپریشن ده او ماته کوم ټینشن ده او فلام مریضه حالانکه مسلمان خو شانداو چې هر ټیم په سکون ملا ہوتا صحابه رضوان الله اجمعین جوبونو کې به پیسې نه وي
او غربت عالم داو چې کورونه به څنګه برا دی باران کې دو نفس مڅ کېدو لیکن خوشحال به انتهاو سکون بوته ملاو کله هم څوک ته دوی د سینېلی چې موږ ته ذهني پریشانی ده او کا پریشانو صرف آخرت لپاره پریشانو دنیا دې پر کله هم د سینېلی چیرې چې ما به د رزق څخه چل کیږي زما څنګه اب بچي دې پر څخه چل کیږي زما د کومه بچي دې پر څخه چل کیږي دا ډیپریشن دوی پر هیڅ نه و دا ټینشن دوی پر نه و ځکه دوی ته دا یقین او دا اعتقاد و چې د رزق ذمہوری او د رزق معاملات چې د الله پاک خسته دي او الله پاک به تنظیم کوي ماته پر بکی کوم شی چې د ما په ذمہوری دا چې آخرت فکر دا هغه پر دوی پریشان وو هر ټیم هر آن هر غړي حضرت حنظله رضی الله عنه کې ناس بچیانو سره خوشاله یا من کې تنبیه تو شو سوچ ورغلو اوهو آپ علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې چې زناسو نو موږ ته داسې لګي چې د جهنم زموږ مخ ته پروت دی او چې کله کور ته راشو او بچیانو سره بیبي سره موږ مصروف شو نو موږ هر څه شي دغه منافق او کور نه وروته خنزله منافق تا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملاو شو سبحان الله دا سوای او چې کله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې وو نو آپ علیہ السلام دی جنت او دی جهنم تذکرہ کوي نو موږ داسې محسوسو چې دا موږ مخته موجود دي لیکن چې کله التنا کور ته راشو بالکل هیر شي امونږه بچیانو سره همدارنګه بیبي سره مصروف یو نه ټول منظر بدل وګرځي او چې دا معاملہ ماته هم را پیښه ده آپ علیہ السلام په مجلس کې لاړلو او آپ علیہ السلام ته ټول خبره تذکرہ او فرمایلا نو آپ علیہ السلام څه تو فرمایلو چې خنزلا گاهه دا کله کله ساعتا دا کله کله وی کچری دا منظر چې کوم د ما په مجلس کې موجود دا تاسو کورونه کې هم موجود شي نو فرښتې و تاسو سره مصافحه وکي بلارو کې عزت منو اهو سره په کور کې او مسجد کې په هر ځای کې د آخرت فکر نو دی وجنا سکون دا غدي زړه یو فعل دا او دا الله پاک موږ ته یو نسخه قران کې خېلی دا الا بذکر الله تطمئن القلوب الا خبردار علماء بیگی بری خبره باندې یو سړی ته خبرتیا ورکوي شي ودرې نه غدي پر عربیت کې یو لفظ استعمالي الا خبردار ځان پوي کبري خبره باندې بذکر الله تطمئن القلوب چې دی الله پاک په ذکر سره زړونو ته اطمینان ملويږي او چې کله دی الله پاک ذکر ختم شي بس بیا سکون اطمینان راحت چین دا ټول سکون سره وګرځي ختم وګرځي ځکه چې انسان چې ګناه کوي او دغه ګناه په بنیاد باندې انسان څنګه زړه غافل ګرځي حدیث مبارکه کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي او بیا توبه ونه بسي نه توبې نه بسلو دی وجنه انسان په زړه متي یو تور داغ شانتي یو شی ولګي او کچري توبه وبسي هغه شی ختم شي او کچري بل ګناه وکړي نه بل داغ ولګي حتی کې ګناهونو دی وجنه انسان زړه بالکل تک تور شي او مکمل کالا رنگ باندې شکل سره وګرځي او بیا چې کله دا نیکه کار طرفه دغه توجه هم نکېږي مسجد مکتب تیریږي لیکن دوره به هغه ته دا توفیق نه مليږي چې مسجد ته ناوځي جمع به ولاړوي دا به مسجد مکتب تیریږي لیکن دا فکر باندې شي چې مسجد ته هم تلل یو شی دی ولی جی ما یو کار دی ځل ترواري ولی د مسجد المنځ تا کار نه دی شي مسلمان شان دارا چې اب د منځ په ټایم کې نور کارونه څنګه اواز څټه واچي نو دی وجنا هغه وجه داوی چې زړه بالکل تور وګرځي اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو لكل شيء ثقاله وثقاله القلوب ذکر الله د هر شی د صفایه یو څنګه یو شی وی او رګمار وی چې اکثر دی یو شی څنګه صفای کیږي او د زړونو صفای ولا شی څنګه هغه د الله پاک ذکر ده کته غواړي چې د ما زړه کې صفای پیدا شي د ما زړه نورانی وګرځيږي نو دا د الله پاک کو ذکر سره کیږي زمونږ یو بزرګ تیر شوی دی دغه د زړه وو مسله وا چې رګي بنچیو اسلام آباد کې یو ډاکټر هغه ولا چې کله د هارت د زړه ولا پریشر وکړو هغه قسم خوړلو چې زندګۍ کې ما د کومه دنیا خلکو زړونو اپریشنونه کړی دي او زه د زړه کومه ماهر ډاکټرانو کې شمارول شو لیکن کوم انداز باندې چې مونږ ته په ډاکټرۍ کې د زړه والا کیفیت خیال شي ما چرته هم د چا زړه د سینې کتلې چا والا وړوکه شانتي چا والا کوګ او چا والا څنګه تور او چا رنگونو کې هم فرق وو واحد یو دا یو زړه چې په کوم کیفیت باندې چې الله پاک انسان زړه پیدا کوي
چې کوم انداز کې وړتوب کې کوم زړه وي کوم رنگ سره کوم کیفیت سره دا ما په کیفیت باندې بیا وندل هغه اصل کې وجه څه ده وجه دا وی چې الله پاک سره چې کله د انسان تعلق جوړ شي د زړه نورانی پیدا کیږي او زړه یو د شی دی چې کله دا نورانی وګرځلو بیا لاس سکون د زړه مانی سترګې د زړه مانی ژبه د زړه مانی وګونه د زړه مانی الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب د انسان په زړه بدن کې د غوخي ټوکړه یو د شی دی کچری دا برابر شولو نه ټول اندامونه برابر کار کوي او کچری هغه فاسد شو بیکار شو نه ټول شیان به بیکار چلیږي او بیا ابو السلام خبرتیا ورکا چې خبردار چې هغه زړه دی خبردار چې هغه زړه دی خبردار چې هغه زړه دی مونږ تاسو ګورو کنه زړه څه کومه خبره فیصله وکي خپل مغه طرف روانوي امونږ یره جی بس چې زړه دی کوم دا کوم طرف زړه چې خپل خپيسي وختو کې مونږ وتل کوو نه چې کوم طرف زړه زی نه هغه طرف خپيزي مطلب دا چې زړه می تاسو تعلق وی خو مخپي به تاسو طرف درشي ولی ځکه د خپي تابع دي زړه دي جبه تابع دي زړه دا وګونه تابع دي زړه دي قتل د دې زړه تابع دي نو دې وجنا خپل زړونو متي مهنت کولو دی پاره شریعت مونږ ته اسانه طریقه خېلیا اسانه څه کومه نسخه خېلیا چې هغه سدي د خپل زړه صفائی کول دي او خپل زړه صفائی کیږي په الله پاک کو ذکر حدیث مبارکه کې راځي چې قیامت په ورځ به اعلان وشي چې عقلمن خلق سوق دي عقلمن خلق چرته دي پښتنه بوشي چې عقلمن خلقونه څه مراد ده فرمایي چې توبه شي چې هغه خلق چې دی الله پاک ذکر په ولاړی په ناستی په ماستی په هر حالت کې دی الله پاک ذکر کولو او د اسمانونو او د زمکه په پیدایش کې به غور فکر کولو او دا به فرمایلو چې الله داتو بے فائدې او بے مقصد نه پیدا کړی او موږ دې تا ذکر کوو فرمایي چې دوی دې پاره وایوا جنډا مقرره کړل شي او دوی به همیشه دې پاره څنګه جنت ته داخل شي نو دی وجه عزت منو ذکر سره انسان ته حیات ملوي ذکر په ذریعہ سره انسان صدا دغه ژوندون صدا هغه حیات وي ژوندېش مرول شي دیو ان حدیث کې راځي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت هغه کس چې دی الله پاک ذکر کوي او هغه کس چې دی الله پاک ذکر نه کوي د دا دواړو مثال په شان دي ژوندۍ او د مردا ده چې کوم خلک ذکر کوي د دې مثال د سیده لکه ژوندۍ او کوم سړی چې ذکر نه کوي د دې مثال د سیده لکه مردا دی وجنه موږ خپل کورونه په ذکر الله سره آباد وګرځو همغه اوقات وبسو یو نه حدیث مبارکه کې دا هم راځي چې کله انسان چې دا ذکر کوي نه الله پاک په مغه ټیم کې متوجي چې ما بندا بوس ما یدوي او یو سړی ټیم مقرر کړي چې یار سحر المنځنه پس په ذکر الله ذکر کوم نه چې کله سحر ټیم شي نه الله پاک رحمتي طرف متوجي چې اوس به زما بندا ما یدوي او اوس به بندا زما څه کوي لکه یو کس ته عادت کړي په ټلیفون باندې مختلف یو ټیم کې وتا فون کوي نه هغه ځین کې چې را فلاني ټیم ما ته فلانه سړی فون راځي ولی ځکه چې هغه سوچ کې دا غوي او چې کله مونږ الله پاک یادون الله پاک مونږ طرف متوجي وي د الله رحمتونه مونږ تاسو طرف متوجي وي او په کورونو متي سکینه رحمتونه او خاص رحمتي څخه د الله پاک نازلوي او کچيري څخه د انسان څخه د الله پاک نه دی به دې مثال په شان دی هغه مردا ده څنګه هیڅ خیر توقع نشي کېدی دې وجنا الله پاک مونږ تاسو ته دا مقرر کړی یا وخره کړی دا کم از کم په 24 غنټه کې سړی کم از کم لک شانتي وخت ورکی کنه مونږه خپل بزرګانو سره ملاو شو هغه نه مونږه وظیفه والو مونږ ته تاسو دی پره اکبرین څخه دا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر او بعضو کوم دا علما دا وظیفه خلیه چې درېمه کلمه ذکر او اندرګي درود شریف 100 بار او اندرګي استغفار 100 بار مستقل څه دا ذکر ونیسو او چې کله دا ذکر چې کله مستقل سړی کوي نو قیامت پر ځي الله پاک دا خلق او خلق سره چې کوم خلق ذاکرین وي دي الله پاک یاد کوونکی وي نو الله جل شانو متاسو ته دې ذکر الله اهتمام کول توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين